د نننۍ پریس کانفرنس حوالې سره سره یو څه خبرې دي. د نننۍ چې کوم پریس کانفرنس په شمالي وزیرستان کې د اتمانځای چې کومه درنه روانه ده چې شمالي وزیرستان یې ټول بلاک کړی دی، ټول روډونه باندې د سرکاري دفترونو بایکاټ روان ده، نو د هغې په ملاتړ و د هغې په ملګرتیا باندې دا چې کوم نننی پریس کانفرنس و چې د هغې مطالبات ترې ومنل شي، میډیا د هم هغې ته کوریج ورکړي او چې څو پورې هغې مطالبات منلي شوي نه وي دلته د محرم څو ورځې چوټیانې چې ختم شي مونږ به هم دلته چې پېښور میشته کوم وزیرستانیان دي زه خو به ځم هلته خو هغه به دلته بیا کیمپ لګوي باقاعده چې څو پورې هلته مطالبې نه وي منلې شوي او هغه چې بیا هغه اخر مجبور شي هغوی هم دا وایي چې مونږ که چېرته مجبور شو نو مونږ به راځو په اسلام آباد کې به درنه کوو نو دلته چې د کوم ملګري دي دا به هم بیا ورځي ورسره ملګري کېږي. دې نه مخکې هم د پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان چې کوم آی ډي پیز دي هغې درنه ورکړې وه د هغې حوالې سره وسوي. د شمالي وزیرستان د کډوالو بیا بیله مسله وه چې دوی ته کوم مدد میلاویږي هغه ځنې بند شوی دی نو هغه باندې هم محرم راغلو نو د هغې وجې نه دوی د 12 تاریخ پورې پسپونډ کړې ده نو که د هغې پورې د دوی مطالبات ومنل شول حکومت زما سره وعده لوز کړی دی د اسمبلۍ په فلور ما خبره وکړه هلته ماته منیسټر صاحب وویل چې دا مسله ټیکل کړې ده حل کوي که وشوه سمه ده او که نه وي هغه به بیا راځي دلته به خپله درنه شروع کوي.